بسم الله الرحمن الرحیم. احوال الاخوات لاب و ام. دې ځای نه حضرت مصنف رحمت الله علیه د هغو خویندو وله حالات ښایي چې د مور پلور سره دواړو نه یي. لاب منه پلور طرفه وي و ام د مور طرفه یي چې ته په اردو کې شي حقیقي بهن حقیقي خور ورته شي سږي بهن ساکه خپله خور د وي پردی نه یي، نه د پلور یي نه د مور بلکې د دواړو نه یي. دا اوس هیڅ و اما للاخوات لاب و ام فاحوال خمس. کومې خویندې چې د پلار او د مور دواړې کې سړي سره شریکې وي د هغه دپاره دوه حالات دي. نمبر 1 النصف للواحدتی، یکی و حقیقي خور ده هغې دپاره نیمه حصه د میراث نه ورکول شي، لکه څنګه قرآن کریم کې راغلي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وله اخت فلها نصف ما ترک. که د مړي خور پاتې وي حقیقي خور د نور چوکنۍ مثلا یا سبا غیره کوي خو دې ته چې څه میلیږي ذیل فروز مثال نشته، نیمه حصه دې ورکړی شي. والثلثان للاثنتین فصاعدة، دویم حالت دا ده که بیا د حقیقي خور یوه نه ده بلکې دوی دي یا دوه نه زیاتې وي نو والثلثان ډبل حصه ورکول شي. دا هم قرآن کریم کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، کچیرې دوی وي یا دوه نه زیاتې باید ورته ورکول شي دوه تهایي. خامخ ته یي که دغه حقیقي خور څنګه یې وادي دې مړي ده شی ته وروري پاتې وهغه ومع الاخ لاب و ام، که بیا ورسره وروره ورسره و بیا چې څه کوي للذکر مثل حظ الانثیین، ماغه طریقه بیا چلو شي څه ښځې ته نیمه حصه نر سړي ته ډبل حصې. یسورن به عصبة، د خویندې دې سره عصبه ګرځي، دې تل شي عصبه بالغیر بل د وجې نه عصبه وګرځي. لاستوائهم فی القرابة الی المیت، څه دا خویندې او ورونه دغه مړي ته څه د دوی مړ شوی د ورور یو دا برابر دي په شي کې قرابت کې رشتې کې نږدېوالي کې، ځکه دو شی ته دو ته دا میلیږي لکه قرآن کریم کې راغلي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. که بیا دې سړي نه پاتې خویندې ورونه بیا به ورور ته ډبل او خور ته سنګل حصه میلیږي. مخته یې بل حالت ته ښیي ولهن الباقي مع البنات او بنات الابن، که بیا دغه خویندې وي دو سره د مغه مړي وله لوڼې پاتې وي یا یې څه پاتې المسۍ پاتې وي بیا بقایا حصه ورته ورکول شي کومه ذیل فروزو نه پاتې شي. اندې طرف ته د حدیث وله یو مفهوم د اشاره شوي ده څه علما یې څه دا حدیث نه ده د یو صحابي الفوظ وي ښه چلو څنګه هم وي. اوس ګورئ ته لقول علیه السلام اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة، وګرځوئ خویندې سره د لوڼو، لکه یو سړی مړ شوی ده د هغه خویندې پاتې دي لوڼې شته دي نو بیا تاسو دغه خویندې ورسره عصبه وګرځئ، دې ته بیل شي عصبه مع الغیر، څه ښځې ورسره میلو شي دې تیل شي مع الغیر بیا ورته شي بالغیر ورته نه شي یل. نه پنځه حالات شول. اول نمبر دی که وا خور حقیقي نو نیمه یې ورکول شي، که بیا دوی دوه نه زیاتې بیا ته ثلثان ورکول شي، که بیا ورور ورسره بیا ورونو ته ډبل او خور ته سنګل حصه میلیږي. بیا چې د هغه نه بعد بقایا حصه ورکول شي لوڼو سره یا لمسیو سره میلوي.